یو ملګری دی چې د هغه نوم دی نورالابرار د بشام سره تعلق لري. د هغه سوال دا دی چې نن زمانه کې یو کمپنی ده اور د هغې کمپنی کې د پیسو جمع کولو طریقې کار دا دی چې ته په پای کې 1000 روپۍ یا 2000 یا 5000 روپۍ جمع کړي نو هغوی به ستا هغه 5000 6000 روپۍ په ډالرو کې بدلي کړي. بیا د هغې نه بعد ستا په خبرې باندې ستا په ایجنټۍ باندې چې څوک هم هغه کمپنی کې داخليږي د هغه رولز فالو کوي اور په هغې کې پیسه جمع کوي نو هغه ته به هم نفع میلاویږي، لیکن چا چې د ایجنټۍ کار کړلی د ته به هم نفع میلاویږي. آیا په داسې کمپنۍ کې پیسې جمع کول جایز دي که جایز نه دي؟ د دې جواب دا دی چې اصل کې د تجارت اصول دا دي چې یو ته ویلی شي مضاربت، دویم ته ویلی شي مشارکت. مشارکت دې ته ویلی شي چې نیمې روپۍ ستا دي نیم د بل ملګري دي اور تاسو دواړو کاروبار شروع کو نو د هغې اصول دا دي چې نفع نقصان کې به دواړه شریک کړئ. دویم دی مضاربت. مضاربت دې ته ویلی شي چې پیسه ستا وي ته یو کس له ورکړي او هغه په هغې باندې کاروبار کوي نو په دې صورت کې حکم دا دی که چېرته نفع وشو هغه هم د دواړو په منځ کې مشترک وي، که نقصان شو نقصان به اول د دې تلافي به کېږي د نفع نه، که بیا هم د نفع نه هغه نقصان نه پوره کېدو بیا به د دې تلافي کېږي د رأس المال نه. د رأس المال نه بیا د دې تلافي کېږي که بغیر د تعدي د مضارب نه په دې مضاربت کې نقصان شو او نفع چې دا به د فیصد په اعتبار سره تقسیمیږي. بس دا چې کوم کاروبار دی دوی وایي چې دا مضاربت دی یا مشارکت دی، په دې کې مونږ پیسې ورکوو اور هغه به د هغې په اعتبار سره د فیصد په اعتبار سره مونږ له د هغې نفع راکوي. نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی؟ نو د دې تفصیل ما ذکر کو چې د شریعت دا یو څو طریقې د مضاربت او مشارکت. په د مضاربت او مشارکت دپاره ځان شرایط دي، قواعد دي. بنیادي شرط دا دی چې کله تا پیسې ورکړلې په کاروبار کې دي خودي دي نو تا دپاره دا لازمي ده چې تا ته پته وي، تا ته معلوم وي چې دا سړی کاروبار څه کوي. کاروبار په حلالي طریقې سره کوي یا په حرامي طریقې سره کوي. اوس دلته چې کوم کاروبار دی تا پیسه جمع کړله اوس پته نشته دی هغه یورپي کمپنۍ سره تا پیسې جمع کړلي، پته نشته دی چې هغه کاروبار په حلالو طریقې سره کوي یا په حرامي طریقې سره کوي. حال دا د کاروبار معلومول دا لازمي دي چې تا ته پته ولګي چې کاروبار د شرعي چې کوم ضوابط او قواعد دي د هغې مطابق کاروبار کیږي یا د هغې خلاف کیږي. حالانکه په دې کمپنۍ کې چې څوک پیسې جمع کوي هغه ته دا پته نه وي چې کاروبار څرنګه کاروبار دی، حلال کاروبار دی یا حرام کاروبار دی. لہذا د دې وجې نه په دې کمپنۍ کې پیسې ورکول ناجایز دي. دویمه د عدم جواز وجه دا ووری چې ګوره تا چې پیسې جمع کړې نو تا ته هغوی نفع راکوي، لیکن ستا د ایجنټۍ د وجې نه بل یو کس چې پیسې جمع کړي نو هغه ته هم میلاویږي تا ته هم میلاویږي. نو تا ته د هر میاشت چې نفع میلاویږي دا په کوم وجه میلاویږي. او درېیمه وجه دا ده د منافع د تقسیم چې کومه طریقه شریعت ښودلې ده په بینکونو کې دارنګې په دې عام کمپنیونو کې د فیصد په اعتبار سره نفع تقسیمیږي اور دا د فیصد په اعتبار سره نفع تقسیم حقیقي نفع نه وي بلکې تخمینی نفع وي او تخمینی نفع دا جایز نه ده. لہذا د دې وجوه په بنا باندې په دې کمپنۍ کې خپلې پیسې جمع کول ناجایز اور حرام دي. والله تعالی اعلم بالصواب.